الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدر اجلاس قومي وطن پارٹی پیښور ضلعي چیرمین ملک سلیم چمکنی صاحب په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارٹی د پیښور ضلعي سینئر وایس چیرمین ملک امجد خان د پیښور ضلعي جنرل سیکرټري محمد زمان خان وطن پارٹی د وطنپال یوث آرګنایزیشن صوبایي آرګنایزر قاضي حسن صاحب د آرګنایزینګ کمیټې ممبران صاحبان او زما د نظرخانین راغلي او د تیراون راغلي مشران او عزتمندو ځوانانو السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو د خپل لخوا د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکونانو لخوا نن چې کوم عزتمند مشران د نظرخانۍ نه د عبدالرحیم حاجي صاحب په مشرۍ کې چې شامل شوي دي هغوی ته او دغه شانتې د تیراو نه د ملک شرافت صاحب په مشرۍ کې چې کوم ملګري مشران ځوانان سره شامل شو د هغوی ته د خپل لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکونانو په لخوا هرکلی وایم او دا یقینداني ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده انشاءالله یو ځای به د پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجہد به کوو او انشاءالله دا قام به د ترقۍ په لار روان کړو. زه په دې موقع باندې د پیښور ضلعي تنظیم لا او بیا خصوصا سالم خان لا او الحاج خان لا په دې باندې مبارکي ورکوم چې هغوی په دې کې د پول کردار ادا کو د نه مخکې نګارې صاحب دي چې دی هغوی هم 13 هفتې کې شمولیت ته شو یا دې شمولیت کې نګارې صاحب هم یو خپل یو کردار ادا کړی او درخانۍ ته هغوی ورغلي او دغه کړي نو زه ډېر زیات مشکور یم چې دا کم طریقې سره دوی کار شروع کړی دی. زه دا تمه لرم چې داسې به دوی دا کار جاري ساتي او دا اوس وخت دی خلکو د تحریک انصاف حکومت هم وکتلو نور هم پارټۍ چې دی هغوی ته موقع میلاو شوي دي او دې وخت کې په پښتنو کې مایوسي ده ځکه چې پښتانه دا ویني چې د هغوی وسایل شته دلته کې د ترقۍ ذریعې شته خو د پښتنو مسایل نه حل کېږي او که وګورو چې یو طرف ته مونږ وګورو نو مونږ ارزانه بجلي پیدا کوو د خپل ضرورت نه زیاته بجلي پیدا کوو خو بجلي نه مونږ سره نه مونږ ته میلاویږي او چې کومه میلاویږي نو هغه دومره ګرانه میلاویږي چې د هغې هغه افادیت یې پاتې دغه نه شي. بیا دغه شانتې تیل ګیس دا ټول هر څه دلته کې شته. پکار خو دا وه په دنیا کې چې کوم ځای کې بجلي وي چې کوم ځای کې تیل وي چې کوم ځای کې ګیس وي هغه علاقې ترقي کوي هلته کې خلکو ته روزګار میلاویږي هلته کې کاروبارونه روانېږي هلته کې کارخانې لګي هلته کې چې دی ترقي روانېږي. زمونږ هغه بدقسمته خلک یو چې هر څه موږ سره شته خو د هغې فایده نورو خلکو ته رسي. په دغې حوالې سره د قومي وطن پارټۍ دا سوچ دی دا پروګرام دی چې مونږ وایو چې یاره زمونږ چې خپل کم وسایل دي چې هغه زمونږ خلکو باندې صحیح طریقې سره وکړي. مونږ چې د قوم پرستۍ د نوې نقطه نظر د جدید نقطه نظر خبره کوو د هغې بنیاد دا دی چې یاره کوم وسایل چې کوم ځای کې پیدا کېږي خو پکار چې په هغې قوم باندې ولګي هغې خلکو ته د هغې فایده ورسوي او دغه هغه یو بنیاد دی چې دې باندې مونږ د قومي وطن پارټۍ بنیاد ایښی او مونږ دا ګڼو چې د پښتنو مسایل چې دي هغه دې طریقې سره حل کېدی شي. ډېر څه داسې نور څه شته چې په هغې باندې که لږ مونږ کوشش وکړو نو زموږ دا علاقه ډېره زیاته ترقي کولی شي. ستاسو په شانتې مخلصه خلک هغه خلک چې کوم د علاقې په خلکو باندې خفه کېږي د علاقې ترقي غواړي داسې خلک چې دا مونږ مخلصه خلک مونږ وایو چې راغونډ کړو او یو ځای مشترکه طور باندې د خپل صوبې لپاره د خپل وطن لپاره چې دی
جدوجہد وکړو چې دا د ترقۍ په لار روان کړو د مشکلو حالاتو نه وباسو. اوس وګورو دې وخت چې دا کومه ګراني راغلې ده د هغې که تاسو هغه وګورئ نو د هغې ټولو کې زیات اثر زموږ باندې کېږي ځکه چې زموږ علاقې کې غربت زیات دی زموږ علاقې کې پسماندګي زیاته ده. پنجاب چې دی ډېره ترقي کړې ده کارخانې شته هلته کې روزګار شته هلته کې کاروبار شته هغه ځای خلک بیا هم برداشت کړي شي. مونږ دلته کې هغه لحاظ سره هغه شانتې ترقي نه ده کړې. د دې ضرورت دی چې مونږ دلته کې ترقي وکړو چې دا قسمه حالات چې دي د دې مونږ هم بیا هغه شانتې مقابله کولی شو. یو خو که هغه د پي ټي آی حکومت و د هغې مونږ مخالفت په دې باندې کړی چې یاره د هغوی د غلطو پالیسیو په نتیجه کې ګرانۍ کې اضافه شوې. اوس چې دا موجوده حکومت هم راغلی دی که دا همداسې طریقې سره دوی دا سلسله همداسې جاري وساتله نو بیا به دا عوام د دې خلاف هم راوځي به. نو دغه دوی ته مونږ دغه ورکول غواړو چې تاسو د پي ټي آی د دې څلورو کالو نه سبق واخلئ او پکار دا دی چې تاسو د غریبانانو په مشکلاتو طرف ته توجه ورکړئ. د حکومت اخراجات راکم کړئ د وزیرانو اخراجات راکم کړئ د سیکچیانو اخراجات راکم کړئ نور چې کوم داسې فضول خرچیانې دي هغه راکمې کړئ او په قوم باندې کم نه کم بوج واچوئ. هله به دا قوم چې دی دا به ترقي کوي به او د دې مسلې به حل کېږي به. په دغې سوچ باندې مونږ نن د عبدالرحیم حاجي صاحب هم ډېر زیات مشکور یو د هغوی د ټولو کشرانو د هغوی د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یو دغه شانتې د شرافت ملک صاحب او د هغوی د ټولو ملګرو هم ډېر زیات مشکور یو چې تاسو موږ سره یو ځای شوې. د قومي وطن پارټۍ مثال د یو خاندان دی د یو ورورولۍ دی د مونږ ټولو اوس نن د یو ورورولي شوه. اوس به یو مشترکه طور باندې دا کوشش به کوو چې خپله دا پارټي دغه ځای کې نور هم مضبوطه کړو. د هغې لپاره لومړنی زما به دا درخواست وي چې تاسو د خپل ویلج کونسل په سطح باندې تنظیمونه جوړ کړئ چې زموږ د رابطې ذریعې چې ده چې هغه اسانه شي چې تنظیم وي نو رابطه به ورسره لږه په اسانه دغه کېږي او ستاسو چې کوم مسایل دي هغه به مونږ ته رارسي او د پارټۍ چې کوم هدایت وي هغه هم تاسو ته هغې شانتې رارسي به نو چې یو خو دغې باندې تاسو توجه ورکړئ. بل هلته کې جرګې جوړې کړئ او نورو خلکو له خوښ شي هغوی ته ووایئ چې ګوره د ANP او د پیپلز پارټۍ نور تېر شوی دي د JUI نور تېر شوي دي د MMA په شکل کې د PTI دغه تېر شو. راځئ چې قومي وطن پارټۍ نه موقع ورکړو. دا مصطفی محمد خان شیرخوا چې دی دوه ځله وزیر اعلی پاتې شوي دی او د هغوی په دور کې چې څومره ترقي په دې صوبې کې شوې ده زما خیال داسې ترقي چې تر هغې نه پسته بیا ونه شوه او د هغوی په دور کې څومره روزګار هم چې ورکړی شوی دی نو هغې ریکارډ چې دی هغه هر ځای ته تاسو تپوس کولی شئ تاسو به هغې لپاره پکار دی چې مونږ کوشش چې د هغه لاس مضبوط بیا به دا د هغه کار دی او دا هغه نه چل ورځي چې هغه څنګه دا صوبه د ترقۍ په لاره روانوي او څنګه چې دی هغه دلته کې روزګار خلکو له ورکوي. دا ځوانان ماته مخامخ ناست دي چې دې کې هر قسمه هغه صلاحیت پکې شته خو چې لږ له هغه دغه له سپورټ له ورکړی شي لږ ورسره دغه وشي صحیح لارې باندې واچولی شي نو دوی ډېر لوی ترقي دغه کولی شي. دا شی چې دی د هغې لپاره اوس مونږ لږ همت کوو چې د هغه داسې مضبوطولو لپاره د هغه پیغام د هغه خبره دا د قومي وطن پارټۍ دا نښه چې ده د چراغ دا نښه چې ده دا ټول ته مونږ ورسوو. دا زموږ کار دی یو ځل چې الیکشن وشي هغه ته اختیار میلاو شي نو انشاءالله بیا به تاسو ګورئ بیا به ستاسو